شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تعریف هغه الله لره دی چې ځمکه او اسمانونه جوړ کړل، رڼا او تیارې پیدا کړې. بیا هم هغه خلک چې هغه د حق د دعوت منلو نه انکار کړي دي، هغه د خپل رب سره نور سيزونه برابروي. خاص هم هغه دی چې تاسو د خټې نه پیدا کړی، بیا تاسو د پاره د ژوند یو موده مقرر کړه او یو دویمه نیټه بل هم دا چې داغه سره فیصله شوی پرته ده. خدا تاسو خلک چې په شک کې پراتی یې، هم دغه یو الله په اسمانونو کې هم دی او پزمکه کې هم. تاسو په پټو او ښکارا ټولو حالاتو پوهیږي او کم خبرت چې تاسو کوي داغه نه خبر دی. د خلکو دا حال دی چې داغوی د رب د نخونه یو نخه داسې نشته چې هغه داغوی مخ ته راغلی وي او هغوی داغه نه مخ نه وی اړولې، بلکې د خپل رب د هر نخې نه مخ اړولې دی. او اوس چې ورته کم حق راغې نو هغه هم دروغ وګڼو. زخدا په کم سیس پوری چې دوی د اوسه پوری لګیا دي ټوکی کوي، ډېر ضربه داغه پاکلا څه خبرونه دوی ته راورسیږي. آیا دوی اونلیدل چې د دوی نه مخکې څومره داسې قومونه مونږه هلاک کړي دي چې داغوی په خپل زمانه کې دوران وو. هغوی لمونږه پزمکه کې هغه اقتدار ورکړي وو چې هغه متاسو لندې درکړي. په هغوی باندې مونږه د اسمان نه خبرن راوورول او داغوی د لاندې مو نهرونه وبېول. خو چې کله هغوی د نعمت ناشکری وکړه نو اخر دا چې مونږه هغوی داغوی د ګناهونو په بدله کې تباہ کړل او داغوی په زیمو د بل دور قومونه راوچت کړل. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، کومګه پتا باندې په کاغذ کې لیکل شوی کتاب نازل کړي وي او خلکو هغه په لاسونو ورورلو سره قتل هم وي، بیا هم چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي هغه به هم دا ویلي چې دا خو ښکار جادو دی. دوی وایي چې په دې نبی باندې یو فرښتہ ولې نازل نه کړی شو. که چرته مونږه فرښتہ نازل کړي وي نو د اوسه پوری با په خوا فیصله شوی و، بیا به دوی ته هیڅ مهلت نه ورکړي شوی. او کچری مونږه فرښتہ نازل ولا نو هغه به مهم د انسان په شکل کې نازل ولا او دوی به مو هغه سي په شک کې اچولي وو لکه څنګه چې اوس دوی په شک کې پراته دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ستانه مخ کې هم په ډیرو رسولانو پوری ټوکی شوی دي، خو اخر په دغه ټوکو کوونکو باندې هم هغه حقیقت د پاسه راغی چې دوی به ور پوری ټوکی کوله. دوی ته وایا لکشن پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د دروغو غنونکو خلکو څه انجام شوه دی. د دوی نه تاسو کړه چې په اسمانونو او پزمکه کې سدي دا د چا دي. تو ورته وایا چې دا ټول هر څه د الله دی، هغه د رحم او کرم طریقه په ځان باندې لازم کړی دا. د دې وجنه چې هغه تاسو په نافرمانو او سرکشو باندې زر نه رانیسي. د قیامت په ورځ باندې ضرور تاسو ټول راجمع کوي. دا بالکل یو بشکه بشوبه حقیقت دی. حکم خلکو چې خپل ځان په خپل د تباہی په خطر کې اچولې دي هغه دانه مني. د شپې په تیار کې او د ورځې په رڼا کې چې څه اوسېږي هغه ټول د الله دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهه دی. دوی ته وایا چې آیا زه الله پرېږدم او بل څوک ځان له سرپرست جوړ کړم؟ هغه الله پرېږدم چې د ځمکې او د اسمانونو خالق دی او چې روزي ورکوي روزي اخلي نه. دوی ته وایا چې ما ته خو دا حکم کړی شوی دی چې زه د ټولو نه اول داغه وړاندې سرخ کته کړم او دا تاکید راته شوی دی چې څوک شرک کوي نو کوي دي، ته په مشرکانو کې په هیڅ حال مشاملېږي. دوی ته وایا که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو یریګم چې مالبا د لوی خوفناکي ورځې سزا راکړي کیږي. په دغه ورځ چې څوک د سزا نه بچ شو په هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړو او دا ښکارا کامیابی ده. او کو الله تاسو نقصان در ورسوي نو داغه بغیر بل هیڅوک نشته چې تا داغه نقصان نه بچ کړی شي. او کو هغه تاسو سره څه غړ وکړي نو هغه په هر څه قادر دی. هغه په خپل بندگانو باندې پوره اختیار لري او هغه پوها او خبردار دی. د دوی نه تاسو کړه چې د چا گواهی د ټول نه لوی ده. ورته وایا چې زما او تاسو په منځ کې الله گواه دی او دا قرآن ماته د وحی په ذریعہ را لګل شوی دی د پاره د دې چې تاسو او هغه څوک چې چاته دا ورسی ټول خبردار کړم. آیا واقعي تاسو دا گواهی کولای شئ چې د الله سره نور خدایان هم شته؟ ورته وایا زه خو دا گواهی هرگز نشم کولای. وایا خدای خو بس هم هغه یو دی او په کم شرک کې چې تاسو مبتلا یې زه دا غینا قطعا آزاد یم. کوم خلکو لچی مونږ کتاب ورکړی دی هغه دا خبره داسې بشکه بشوبه پیژني لکه څنګه چې د خپل ځامنو په پیژنګلو کې ورته څه شک ناراضي. حکم کسانو چې خپل ځان په خپل په نقصان کې اچولې دي هغه دا نه مني او داغه چانبا زیات ظالم څوک وي چې هغه په الله باندې د دروغ بهتان ولګوي یا د الله نخي دروغ وګڼي. یقینا
داس ظالمان هیڅ کله خلاصې نشي مونته په کوم ورځ چې با مونږ دوی ټول راجمع کړو او د مشرکانو نه بعد تاسو کړو چې اوس تاسو هغه شریکان کم زی دي چې تاسو به خدایان ګڼل نو هغوی به د دین سیوا سبل فتنه نشرا چتولې چې دا دروغ وایي چې ای زمونږه پروردګارا پتا مو دي قسم وي مونږه هرگز مشرکان نه وو وګوره په دغه وخت به دوی څنګه د خپل ځان د پاسه په خپل دروغ جوړ کړي او هلته بتري هغه خپل د دروغ خدایان ټول ورکشي په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې ستا خبرو ته وګ نسی او حال دا دی چې موږ داوی په ځلونو باندې پردې اچولې دي چې داغه په وجه هغوی پاغه هیڅ نه پوهیږي او داوی په وګونو کې مو دروندواله اچولې دي چې هر څه اوري بیا هم سناوري او دوی کو هر څومره نخي وویني خو ایمان پې نه راوړي حد خدا دې چې کله دوی تعالی راشي او جګړې در سر کوي نو پدې کې چې کم خلکو د نه منلو فیصله کړی دا هغه د ټولو خبرو اوریدونو وروسته دا وایي چې دا خو بل څه نه دي بس هغه په خوانه کیسې دي دوی د دې حق دین قبلولونه خلق منع کوي او په خپل هم تری لري لري تختی د دوی دا خیال دی چې ګینه دوی په دې چلتا تاسو نقصان در رسوي او حال دا دی چې دوی په خپل ځان تباہ کوي او دوی په دې پوهیږي نه کاش چې تا د دوی د هغه وخت حالت لیدلې شوی سو وخت چې دوی د دوزخ په غاړه ودرولې شي هغه وخت به دوی وایي چې افسوس څه شکل داسې وي چې مونږ بیا واپس دنیا ته ولېګلې شو او د خپل رب نخي دروغ اونې غړو او په ایمان راوړونکو خلکو کې شامل شو په حقیقت کې دوی به دا خبره صرف په دې وجه کوي چې په دغه وخت کې به دوی ته هغه حقیقت ښکار شوی وي چې په کم باندې دوی مخکې پرده چولې و او کنه چې دوی واپس تیر شوی ژوند ته ولېګل شو نو بیا به هغه کارونه کوي چې د کومونه منکړې شوی دي دوی خودي دروغجن د دوزخ نه د وترو د پاره به هم دروغ وایي نن دا خلک وایي ژوند چې سده هغه هم بس دا د دنیا ژوند دی او موږ به د مرګ نه وروسته دوباره هیڅ کله راځوندي نکړې شو کاش چې ته هغه حالت ولیدلې سو وخت چې دوی تخپل رب مخ ته ودرولې شي په هغه وخت کې بدري الله ته پوښتنه چې آیا دا حقیقت نه دی دوی به وایي چې او ای زمونږ ربا دا حقیقت دی نو الله به ورته فرمایي چې خدا اوس د دې حقیقت نه د انکار کول په بدله کې د عذاب مزه وسکئ په نقصان کې پریوتل هغه خلک چې هغه د الله سره د خپل ملاقات خبره دروغ وګڼله سو وخت چې ناڅاپه هغه سات راشي نو دا خلک به وایي افسوس دی زمونږ په دې معاملې کې څنګه کمی راغی او دا غوی به دا حال وي چې په خپل شاګانو باندې به د خپل ګناهونو پیټي بار کړی وي وګوره څنګه خراب پیټي دي چې دوی بار کړی ګرځوي د دنیا ژوند خو یو لوبه او یو تماشه ده په حقیقت کې زه کور د آخرت بهتر دی دا خلکو د پاره چې هغه د نقصان نه بچ کېدل غواړي نو آیا تاسو به د عقل نه کار نه اخلئ اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته معلومه ده چې دا خلک کمی خبري کوي هغه تعالی خفغان درولي لیکن دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان په اصل کې د الله د آیاتونو نه انکار کوي ستانه مخکې هم ډېر رسولان دروغجن بلل شوی دي خو هغه ته چې خلکو د دروغ نسبت وکړو او تکلیفونه ور ورسول نو هغه پاغه باندې صبر وکړو تر هغه پوری چې هغه ته زمو مدد ور ورسېدو دا طاقت په هیڅ کې نشته چې د الله خبري بدلی کړي او د پخوانو پیغمبرانو سره چې څه شوی دي داغه خبرونه هم تا ته در رسیدلې دي بیا هم کو د دې خلکو دا مخړول ته برداشت کولای نشي نو کو زور دی نو پسمکه کې یو سورنګ ولټوا یا اسمان ته اندر پایا ولګوا او دوی له د سنخي راوړلو کوشش وکړه کو الله غختله نو دوی ټولي په هدایت باندې راجم کولې شو نو ته ناپوهه ما جوړېګا د حق بلنه هغه څوک قبلوي چې هغه اوریدونکي وي او پاتې شمړي نو هغه به بس الله د قبرونو راپورته کوي او بیا به د الله عدالت ته د پیش کېدو د پاره واپس وروستل کیږي دا خلک وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولې نازله نشوا ورته وایا چې الله د نخي نازلولو پوره قدرت لري خو په دوی کې اکثر خلک ناپوهان دي پزمکه کې یو ګرځیدونکو جناور ته او په هوا کې په وزرو سره الوتونکو یو مارغه ته وګورئ دا ټول تاسو په شان د مخلوقاتو قسمونه دي مونږ د دې ټولو په نصیبه لیکلو کې څه کمې نه دی پرې خو دی بیا دا ټول د خپل رب په طرف ورغونډي حکم خلک چې زمونږه نخي دروغ غني هغه کانې دي او چالاګان دي پتیارو کې پراته دي الله چې څوک بیلاری کول غواړي هغه بیلاری کوي او چې چاته نیغه لار خودل غواړي هغه په نیغه لار روانوي دوی ته وایا لګ غور وکړي کچري پتا سو باندې د الله د طرف نه سلوي مصیبت راشي یا در باندې اخري سات راشي نو ګني په هغه وخت به تاسو د الله نه بغیر بل چاته आवाज کوي وای که تاسو رښتینی یې
په هغه وخت کې خاص یو الله ته आवाज کوي بیا کو هغه غواړي نو هغه مصیبت تاسو نه لري کړی په داسې موقعو کې تاسو نه خپل شریکان هیر شي ستانه مخ کې ډېر قومونو ته مونږ رسولان الیګل او هغه قومونه مو په مصیبتونو او تکلیفونو کې اخته کړل د پاره د دې چې هغه په عاجزۍ سره مونږ ته سر ټیټ کړی نو چې کله زمونږ د طرف نه په هغه باندې سختی راغله نو هغه عاجزي ولی اختیار نکړه بلکې داوی زړونه خو نور هم سخت شو او شیطان ورلا تسلی ورکړه چې تاسو څه کوئ دا ښه کوئ بیا چې هغه ته کم نصيحت شوی وو هغه هیر کړو نو موږ پری د هر قسم خوشحالیانو دروازې پرانستلې تر دې پوري چې کم ورکړه هغه ته شوی وا هغه داغه په خوشحالۍ کې خمست شو نو ناڅاپه موږ هغه راونیول او اوسې دا حال وو چې هغه د هر خیر نه نا امید وو په دې طریقه د هغه خلکو جرړه پرې کړې شو چې ظلم کړي وو او سنا د الله رب العالمین لرا چې دا غوي جرړې پرې کړه اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته آیا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کو الله ستاسو نه لیدل او اوریدل واخلي او پزړونو درلا مهر وਹੀ نو د الله نه بغیر بل کم خدای دی چې دا قوتونه درلا واپس درکړي شي وګوره مونږ دوی ته خپل نخي څنګه بار بار پېښ کوو او بیا دوی تری نظر څنګه اړوي را اړوي ورته آیا تاسو چرته سوچ کړی دی چې د الله د طرف نه ناصافه یا پخکارا په تاسو عذاب راشي نو آیا د ظالمانو نه سیوا به بل څوک هلاک کیږي مونږ چې کم پیغمبران لیګو خود دې د پاره لیګو چې د نیکانو خلکو د پاره زیره ورکون کی او د بدانو خلکو د پاره يرون کی وي بیا چې کم خلک دا غوي خبره اومني او د خپل عمل اصلاح وکړي نو دا غوي د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته او چې کم خلک زمون آیاتونه دروغ غني نو هغوی به د خپل نافرمانو په بدله کې ضرور سزا خوري اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانه دي نه زه د غیب علم لرم او نه دا وایم چې زه فرښتہ یم زه خو بس هم په هغه وحی پس روان یم کوم چې ماته نازلېږي بیا د دوی نه تاسو وکړه چې روند او سترګوالا دوه برابر کې دي شي آیا تاسو غور نه کوئ او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې وحی په ذریعہ هغه خلکو ته نصیحت وکړه چې دا غوي سره دا یاروي چې خپل رب تبا یو ځل په داسې حال کې پیش کیږي چې هل تبا د الله نه سیوا بل څوک داسې اقتدار والا نوي چې هغه دا غوي مرستيال او مددگار وي یا دا غوي سفارش وکړي کې دې شي چې هغه د دې نصیحت په ذریعہ خبردار شي او د الله نه ویریږي او کم خلک چې خپل رب شپه او ورځ رابلی او داغه د رضا په تلاش کې مشغول وي نو هغه د خپل ځان نه مشره داغه د حساب نه د سیسیز بوج په تا باندې نشته او ستاد حساب نه د سیسیز بوج په هغه باندې نشته کله دې د پاسه تا بیا هم هغه د ځان نه اوشړل نو په ظالمانو کې بشمار شي په اصل کې مونږ په دې طریقه ځینی خلک د ځینو په ذریعہ په ازمیخت کې د دې لپاره اچولې دي چې هغه د دوی په لیدو سره وایي چې آیا دا هغه خلک دي چې په مونږ کې الله په دوی باندې فضل او کرم کړی دی او کنه ولی الله خپل شکرګزار بندگان د دوی نه زیات ښه نه پیژني او کله چې تا ته هغه خلک راشي چې هغه زمون په آیاتونو باندې ایمان راوړي وي نو ورته وایا په تاسو باندې سلامتی ده ستاسو پروردگار په ځان باندې د رحم او کرم طریقه لازم کړی دا دا خو دغه رحم او کرم دی چې په تاسو کې چا پناه پوتیا سره سبت کار کړی وي نو بیا دا غین رستو توبه وباسي او اصلاح وکړي نو هغه معاف کوي او د نرمۍ نه کار اخلي او دغه شان مونږه خپل نخي خپه تفصیل سره پېښ کوو د پاره د دې چې د مجرمانو لاره بالکل ښکار شي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې تاسو د الله نه بغیر بل چاته आवाजونه کوي زه دا غوي د بندګۍ کولونه منکړې شوی يم وایا زه تاسو په خواهشاتو پسې نظم کو داسې می وکړه نو بیا گمراه شوم او د نه غلاري مندونکو نه نشوم وایا زه د خپل رب د طرف نه په یو روخانه دلیل باندې ولاړ یم او تاسو هغه دروغ غنل دي اوس هغه سیس زما په اختیار کې نه دی د کم سیس د پاره چې تاسو تلوار کوي د فیصله ټول اختیار خو د الله سره دی خاص هم هغه حق بیانوي او هم هغه بهترین فیصله کوونکی دی او آیا کچري هغه سیس زما په اختیار کې وي کم سیس ته چې تاسو تلوار کوي نو زما او تاسو په مینس کې با په خوا فیصله شوی و خو الله ته زیاته معلومه ده چې د ظالمانو سره سما مل کول پکار دي داغه سره د غیب کنجان دي چې داغه نه بغیر بل چاته معلوم نه دي په وچا او په لمدا چې سدي د ټولو نه خبر دی او دونی یو پانه داسې نه راغورځيږي چې هغه خبر نه وي د ځمکې په تیارو کې یو دانه داسې نشته چې هغه ته معلومه نه وي وچ او لامدو هر څه په یو واضحه او روښانه کتاب کې لیکل شوی دي
هم هغه دی چې د شپې تاسو روحونه قبض کوي او د ورځې چې تاسو څه کوي هغه ورته معلوم دی. بیا بل ورځ د کاروباري دنیا ته هغه واپس تاسو را لېږي د پاره د دې چې د ژوند مقرره موده پوره شي. اخر دا چې هم هغه تاسو واپس ده. بیا هغه تاسو ته خبر درکړي چې تاسو څه کول. هغه په خپل بندگانو باندې پوره قدرت لري او په تاسو باندې نگرانی فرښتې را لېږي تر دې پورې چې کله په تاسو کې د چا د مرګ وخت راشي نو داغه را لېږل شوی فرښتې داغونه روح اخلي او هغه په خپل کار کې هیڅ کمی نه کوي. بیا ټول الله ته واپس بوتلل کیږي چې داغه حقيقي مولا دی. خبردار شئ د فیصله ټول اختیارات هغه لره دي او هغه په حساب اغستلو کې ډیر تیز دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تاسو کړه د صحرا او د سمندر په تیارو کې څوک تاسو د خطرونو بچ کوي؟ هغه څوک دی چې تاسو ته د مصیبت په وخت کې په عاجزۍ سره او په پټه پټه دعاګانې غواړئ. تاسو چاته دا وایي چې کله د مصیبت نه مونږ بچ کړو نو مونږ به خامخا شکرګزار شو. وایا چې الله تاسو د دې مصیبتونو نه او د هر تکلیف نه بچ کوي او بیا هم تاسو هغه له شریکان پیدا کوي. وایا هغه په دې باندې قادر دی چې په تاسو باندې یو عذاب د برن نازل کړي یا تاسو د خپل د لاندې نه را برسېر کړي یا تاسو په ډلو ډلو کې تقسیم کړي او یوې ډلې ته د بل ډلې د طاقت مزه ور اوسه کوي. وګوره موږ څنګه بار بار په مختلفو طریقو سره خپل نخې دوی ته پیش کوو شاید چې دوی په حقیقت باندې پوه شي. ستا قوم داغه نه انکار کوي حالکه هغه حقیقت دی. دوی ته وایا چې په تاسو باندې حوالدار نه هم جوړ کړی شوی. د هر خبر د ظاهري دوه لپاره یو وخت مقرر دی او ډیر ژر به تاسو خپل انجام در معلوم شي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې ته ووینې چې خلک زمون په آیاتونو کې ایبونه لټوي نو داوی د خوانه لری شه تر دې پوري چې هغه خبره پریږدي او په نور خبرو کې مشغول شي او کو چرته شیطان درنه هیر کړي نو څو وخت چې دریات شي داغې نه رستو بیا د داسې ظالمانو خلکو سره مکینا داوی د حساب نه د هیڅ ذمہواری په پرهیزګارو خلکو باندې نشته. البته نصيحت کول داوی فرض دی شاید چې هغه په غلطه لار باندې د تلونه بچ شي. پرېګ د هغه خلک چې هغه د خپل دین نه لوبه او تماشه جوړه کړی دا او چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچولې دي. هو خود دې قران په ذریعہ ورته نصيحت کوا او خبرداري ورکوا حسینه چې څوک د خپل عمل په سزا کې اونې شي او بیا حال داوی چې د الله نه بچکون کې څوک ملګری او مددگار او سفارشي داغه د پاره نوي او بیا کو هغه د خلاصي د پاره هر څومره فدیه ورکول غواړي هو قبل دې بنشي ځکه چې داسې خلک خوبه د خپل عملونو په سزا کې نیولې کیږي. هغه تبا د حق نه د انکار کولو په بدله کې جوشېدلی وبو او دردناک عذاب ملاويږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تاسو کړه چې آیا مونږه الله پرېږدو او هغه ته आवाज وکړو چې نه مونږ لا نفره کول شي او نه نقصان او چې الله مونږ ته نیغه لار خو دلیدا نو آیا اوس مونږ داغه نه واپس وګرځي؟ آیا مونږ خپل حال دا هغه سړي پشان کړو چې شیطانانو په صحرا کې بیلاری کړی وي او هغه حیران او سرګردانه ګرځي حالکه خپل ملګری ورته आवाजونه کوي چې دیخ وراشه نیغه لار شته. ورته وایا چې په حقیقت کې صرف د الله هدایت صحیح هدایت دی او داغه د طرف نه مونږ ته دا حکم شوی دی چې د کائنات مالک ته سرخ کته کړي مونږ قائم کړي او داغه د نافرمانی نه ځان وساتئ او هم هغه ته ټول ورغونټیږو. هم هغه دی چې زمکا او اسمانونه په حق پیدا کړی دي او په کوم ورځ چې هغه وای چې قیامت دی وشي نو هم په هغه ورځ به کیږي. داغه وینا بالکل حق ده او په کوم ورځ چې سور پوک وهلی شي په هغه ورځ به بادشاہي داغوي. هغه د پټو او د ښکارا سيزونو عالم دی او حکمت والا او خبردار دی. د ابراهيم عليه السلام واقعا یاد کړئ کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلیو آیا ته د بوتانو نه خدای جوړوي؟ زه خو تا او ستا قوم په ښکارا گمراهۍ کې وینم. همدارنګي به مونږه ابراهيم عليه السلام ته د ځمکې او د اسمانونو نظام سلطنت خودلو او د دې لپاره به مخودلو چې هغه د یقین کوونکو نشي. نو هر کله چې په هغه شپه راغله نو یو ستوري ولیدو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه پریوتو نو وی ویل چې ډوبېدونکو خو زنه خو بیا چې کله سپوږمۍ ولیدله چې زلیږي نو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه هم پریوتله نو وی ویل چې کچري زما رب ما تلار نه خودلې نو زه به هم په گمراهانو کې شامل شوی وم. بیا چې نور روخانه ولیدو نو وی ویل چې دا زما رب دی دا د ټولو نه لوی دی خو چې کله هغه هم پریوتو نو وی ویل چې ای زما قومه زه د هغه ټول سره هیڅ تعلق نه لرم کم چې تاسو د الله سره شریکان کوئ. ما خو خپل ځان حق ته یو مخزه کړو
او هغه هستی تمی مخ وګرځو چې زمکا او اسمانونه پیدا کړی دي او زه هیڅ کله په شرک کوونکو خلکو کې نه یم. داغه قوم داغه سره جګړې شروع کړې نو هغه قوم ته وویل چې آیا تاسو زما سره د الله په باره کې جګړې کوئ او حال دا چې هغه ماته نیغه لار خودلې ده او زستاسو د جوړ کړو شریکانو نه یریګم. هو که زما رب سو وغواړي نو هغه به ضرور کیږي. زما د رب علم په هر څه باندې خور دی. نو آیا اوس به هم تاسو په هوش کې نه راځئ او اخر زستاسو د جوړ کړو شریکانو نه څنګه ویریګم؟ هر کله چې تاسو د دینه نه یریږئ چې د الله سره مو هغه سيزونه په خدای کې شریک کړی دي چې داغه د پاره الله په تاسو باندې سند نه دی نازل کړي. په موږ دوانو ډلو کې څوک د نه یریدو او د اطمینان زیات مستحق دی. وای کچری تاسو سه علم لرئ. په حقیقت کې خو امن د هغه چا د پاره دی او په نه غلار هم هغه خلک دي کوم خلکو چې ایمان راوړو او خپل ایمانی د ظلم سره ګډوډ نکړو. دا و زموږ هغه دلیل چې مونږه ابراهیم علی السلام ته داغه د قوم په مقابله کې ورکړو. مونږ چې چاته غواړو هغه ته اوچتي درجه ورکو. حق داده چې ستاره حکمت والا دی او په هر څه په دی. بیا مونږه ابراهیم علی السلام لا اسحاق او یعقوب علی السلام نومي اولاد ورکړل او هر یو تمو صحیح لاره او خودله. هغه صحیح لاره چې داغه مخکې مو نوح علی السلام ته خودلی و او هم داغه د نسل نمو داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته صحیح لار او خودله. هم دغه شان مونږ نیکانو خلکو لا داوود د نیکي بدل ورکو. هم داوی په اولاد کې مونږه زکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام ته دغه صحیح لار او خودله. هر یو په هغه کې صالح وو. هم داغه د خاندان نمو اسماعیل علیہ السلام، الیسا علیہ السلام، یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام ته دغه صحیح لار او خودله. په دوی کې هر یو لا مونږ د ټوله دنیا په خلکو باندې فضیلت ورکړو او دغه رنګیمو د دوی د پلار نیکونو نه او د دوی د اولاد نه او د دوی د رونو نه ډېر له فضیلت ورکړو او د خپل خدمت د پاره مو غوړه کړل او نیغ لار ته مو برابر کړل. دا د الله هدایت دی په خپل بندگانو کې چې داغه سوق فخوي په دې سره هغه ته نیغ لار خي. لیکن کچری د خلکو شرک کړي وي نو د دوی ټول عملونه به برباد شوي وو. دا هغه خلک وو چې مونږ ورلا کتاب او حکم او نبوت ورکړي وو. اوس کچری دا خلک د دې د منلو نه انکار کوي نو پروا نشته. مونږه نور داسې خلکو ته دا نعمت سپارل دي چې هغه د دې نه منکر نه دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته د الله د طرف نه هدایت شوی وو. هم داوی په لار باندې تزا او دوی ته وایا چې زه د تبلیغ او هدایت په دې کار باندې ستاسو نه اجر نه غواړم. دا خو عام نصيحت دی د ټوله دنیا د خلکو د پاره. د خلکو د الله ډیره غلطه اندازه ولګوله. هر کله چې دای ویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړي د دوی نه تاسو کړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علی السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو د پاره رڼا وا او لار خودونکې وو چې تاسو سپاره ساتي چې څخ کار کوي او ډیر پټ ساتي او چې داغه په ذریعہ تاسو ته هغه علم درکړی شوی دی چې نه تاسو حاصل کړي وو او نه تاسو پلارانو. اخر داغه نازل کون کې څوک وو؟ بس دومره ورته وایا چې الله. بیا پرېږده چې په خپل دلیل بازو کې لوبي کوي. دغه کتاب پشان دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، ډیر برکتناک دی. دا غسیس تصدیق کوي کوم چې د دین مخکې راغلی وو او د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې د دې په ذریعہ ته د کلو دا مرکز مکه او د دې په خواو شاو کې اوسیدونکو خلک خبردار کړي. کم خلک چې آخرت مني هغه په دې کتاب باندې ایمان راوړي او دا غوي حال داده چې د خپل منځونو پابندي کوي او دا هغه سړی نه با زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پوری دروغ تړي یا دا وایي چې په ما باندې وਹੀ راغلی دا او حال داوي چې په هغه باندې هیڅ نوی نازل کړی شوی یا دا وایي چې زه به هم درته د الله د نازل کړی شوی سیس پشان یو سیس نازل کړم. کاش تا ظالمان خلک په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغه د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرښتې ورته لاسونه راوګد کوي او ورته وایي چې راوړې خپل روحونه راو باسي. نن به تاسو ته داغه خبرو په بدله کې د ذلت عذاب درکړي کیږي کمی چې به تاسو ناحقه په الله پوری کوله او داغه د آیاتونو په مقابله کې به مو سرکشي کوله او الله به فرمایي دا دی اوس تاسو زموږ مخ ته هغه سیوازي حاضر شوي لکه څنګه چې مو اول ځل تاسو پیدا کړی وای. چې مونږ تاسو لا په دنیا کې درکړی وو هغه ټول تاسو شاته پرې خودل او اوس هو مونږ تاسو سره تاسو هغه سفارشیان هم نه وینو چې تاسو به داوی په باره کې دا ګمان کوو چې زموږ په کار جوړولو کې داوی هم څه حصہ ده.
ستاسو ټول تعلقات خپل منځ کې ختم شو او هغه ټول ستاسو نو ورک شو د کوم چې تاسو ګمان لرلو او الله به فرمایي دا دې اوس تاسو زموږ مخې ته هغه سیوازي حاضر شوي لکه څنګه چې مو اول ځل تاسو پیدا کړی وای چې موږ تاسو لا په دنیا کې درکړی وو هغه ټول تاسو شاته پرې خودل او اوس هو موږ تاسو سره تاسو هغه سفارشیان هم نه وینو چې تاسو به داوی په باره کې دا ګمان کوو چې زموږ په کار جوړولو کې داوی هم سو حصہ ده تاسو ټول تعلقات خپل منځ کې ختم شو او هغه ټول تاسو نو ورک شو د کوم چې تاسو ګمان لرلو بهشکه د دانې او د زیړی شلول والا الله دی هغه ژوندې د مړینه راوباسي او هم هغه مړې د ژوندینه راوستونکې دی د ټولو کارونو کوونکې خو الله دی نو تاسو کم خوا دوکه کړی شوی روان یې هم هغه د شپې د تیارې نه سبا راوباسي هغه د شپې نه د آرام وخت جوړ کړی دی هغه د نور او د سپوږمۍ د راختلو او پریوتلو حساب مقرر کړی دی دا ټول مقرري اندازې دي د هغه الله چې زبردست قدرت او علم لري هم هغه دی چې تاسو د پاره په صحرا کې او د سمندر په تیارو کې د لارې معلومولو د پاره دا ستوري یو ذریعہ جوړ کړه ګوره مونږه نخي صفا صفا بیان کړی دي د هغه خلکو د پاره چې علم لري او هم هغه دی چې د یو نفس نه تاسو پیدا کړی بیا د هر یو د پاره یو ځای د قرار دی او یو ځای دغه د سپارښتنه دا نخي مونږه واضح بیان کړی دي د هغه خلکو د پاره چې په لري او هم هغه دی چې د اسمان نه عبور ورولې بیا داغه په ذریعہ هر قسم شینکې راوخېجو بیا داغه نه شنو فصلونه او ونی پیدا کړي بیا داغه نه قد پقد یو بلکین ختی دانې راوستلې او د کجرو د غټونه د میوو اونچکونه پیدا کړل چې د درنوالي د وجنه حقته ځوړندوي او د انګورو د خونانو او د انارو باغونه ولګول چې میوه د یو بل سره یو شان هم دي او بیا د هر میوه خصوصیات جدا جدا هم دي دا ونی چې کله میوه نسی نو د دې د میوه نیولو او بیا د هغه د پخېدلو په حالت باندې لږ د غور په نظر سره وګورئ په دې سيزونو کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي د دې د پاسه هم خلکو پیریان د الله سره شریکان کړل حالکه هغه د هغه خالق دی او بغیر د علم نه الله لزامن او لونه جوړی کړي حالکه هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه خبرونه کوم چې داخله کوي هغه خو د ځمکې او د اسمانونو پیدا کونکي دی دا غزوه څنګه کې دي شي هر کله چې داغه د ژوند ملګری نشته هغه هر سیس پیدا کړی دی او هغه د هر سیس علم لري دا دی الله ستاسو رب داغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه د هر سیس پیدا کونکي دی نو هم داغه عبادت کوي او هغه د هر سیس ذمہوار دی سترګي هغه نشي مونتلې او هغه سترګي ویني او هغه ډیر باریک لیدونکي او خبردار دی ګوره تاسو د رب د طرف نه د پوهې رڼاګانې راغلي دي اوس چې چا سترګي وګړولې نو خپل فائدہ به وکړي او چې چا سترګي پټې کړې نو خپل نقصان به وکړي زه په تاسو باندې چوکیدار نه یم دغه رنګي مونږ خپل آیاتونه بار بار په مختلفو طریقو سره بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک وایي چې تا دا د بل چا نه زده کړی دی او د دې لپاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت کار کړو چې هغه علم لري اے نبی صلی الله علیه وسلم دا هغه وحی پیروي کوا کوم چې پتا باندې ستاسو د رب د طرف نه نازله شوی دا ځکه چې دغه یو ربنا سوا بل خدای نشته او په دې مشرکانو پسې مزه کله الله اراده وي نو هغه په خپل داسې بندوبست کولای شو چې د خلکو به شرک نه کوله ته مونږه په دې باندې څوکیدار نه مقرر کړي او نه ته په دې باندې حوالدار یې او اے مسلمانانو دا خلک چې د الله نه بغیر بل چاته आवाजونه کوي تاسو هغه ته کنځلي مکوئ حسنه چې دوی د شرک نه وړاندې لاړ شي او د ناپوهتیا په وجه الله ته کنځلي شروع کړي مونږ هم دغه رنګي د هر ډلې د پاره دا غوي خپل عمل خستخ کار کړی دی بیا دا غوي خپل رب ته واپس تلل دي نو هغه به غوي ته خبر ورکړي چې هغه سسي کول دا خلک په الله باندې غټ غټ قسمونه خوري او وايي چې کوچري سنخه یعنی معجزه زمونږ مخ ته راغله نو مونږ به په هغه ایمان راوړو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې نخي خود الله سره دی او تاسو څوک څنګه په هکړي چې کوچري دغه نخي را هم شي خو دوی ایمان راوړونکي نه دي مونږ د دوی زړونه او سترګې هغه رنګي اړو لکه څنګه چې دوی په اول ځل په دې کتاب باندې ایمان نه راوړي مونږ دوی هم په دې خپل سرکشي کې د پریشان کېدو لپاره پریږدو کچري مونږه فرښتې هم په دوی باندې نازل کړي وي او مړ ور سره خبرې هم کړي وي او د ټولي دنیا سيزونه مونږ د دوی مخې ته جمع کړي وي خو بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو بغیر دا غینا چې الله غوښتله چې دوی د ایمان راوړي خو اکثر خلک د ناپوهتیا خبرې کوي
او مونږ خو همیشه دغه رنګي شیطانان انسانان او شیطانان پیریان د هر نبی دشمنان جوړ کړی دي چې یو بلتا خوږه پسته خیسته خبري د دوکې په تور کوي کستا رب دا غفتله چې دوی دي داسې اونکړي نو دوی به هیڅری نه وکړي نو ته دوی په خپل حال باندې پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي د دې ټولو هر څه کولو اجازه مونږ دوی له زکه ورکو چې کم خلک په آخرت باندې ایمان نه لري چې دا غوي زړه د خپل دوکې ته مایل شي او هغوی داغې نه راضي شي او هغه ګناونه وګټي چې کم هغوی ګټل غواړي بیا چې حال داده نو آیا زه د الله نه بغیر بل څوک فیصله کوونکی وګورم حالکه هغه خپه تفصیل سره تاسو ته کتاب نازل کړي دي او کوم خلکو ته چې مونږه ستانه مخکې کتاب ورکړي وو هغه پوهیږي چې دا کتاب ستاسو د رب د طرف نه د حق سره نازل شوی دی نو ته په شک کوونکو خلکو کې مشاملېږي ستاسو د رب خبره د رښتینولۍ او د انصاف په لحاظ سره کامله ده دغه فرمانونو لره بدلون کې هیڅوک نشته او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي او اے نبی صلی الله علیه وسلم کچریته د هغه خلکو د اکثریت په وینا پس روان شوي کم چې پزمکه کې اوسيږي نو هغه بتا د الله د لارې نه بیلاری کړی هغه خو صرف په ګمانونو پس روان دي او قیاسونه لګوي په حقیقت کې ستارب زیات خپوهيږي چې څوک داغه د لارې نه بیلاری دي او څوک په سیده لار روان دي بیا کچري تاسو د الله په آیاتونو باندې ایمان لرئ نو چې په کم زناور باندې د الله نوم اغستل شوی وي داغه غوخه خورئ اخر څه وجدا چې تاسو هغه سیس نه خورئ چې په هغه باندې د الله نوم اغستل شوی وي حالکه د کوم سيزونو استعمال چې د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړی دی داغه تفصیل هغه تاسو ته خودلې دی د ډیرو خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې گمراه کونکي خبرې کوي ستارب د حد نه اوریدونکو خلک خپېجنی تاسو د ښکارا ګناهونو نه هم ځان ساتئ او د پټو ګناهونو نه هم څوک چې د ګناهونو کسب کوي هغه به د خپل کسب بدلا ضرور مومي او کم زناور چې د الله د نوم اغستونه بغیر زیبا کړی شوی وي داغه وقا مخره دا کار کول فسق دی شیطانان د خپل مرګرو په ځړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي د پاره د دې چې هغه تاسو سره جګړې وکړي لیکن که تاسو داوی خبره ومنله نو یقینا چې تاسو مشرکان یې آیا هغه سړی چې اول مړ بیا مونږ هغه له ژوند ورکړو او داسې رڼا مو ورلا ورکړه چې داغه په وجه هغه د خلکو په مینس کې د ژوند په لار روان دي چې د هغه سړي په شان کې دي چې هغه په تیارو کې پروت وي او په هیڅ طریقه داغه نه ناراضي د کافرانو د پاره خو دغه شان داغوي عملونه خیسته کار کړی شوی دي او دغه شان مونږ په هر کلی کې داغه کلی غټ غټ مجرمان مقرر کړی دي چې هغه هلته د خپل مکر او فریب جالونه خارې کړی په اصل کې هغه د خپل فریب په جال کې په خپل راګیریږي خو هغه په دې پوهیږي نه هر کله چې دوی ته یو آیات راشي نو وايي مونږ تر هغه نه منو تر سوچي هغه سیز مونږ ته په خپل را نکړي شي کم چې د الله رسولانو ته ورکړي شوی دی الله ډېر خپوهيږي چې د خپل پیغام د رسولو کار د چانه واخلي او په کومه طریقې تری واخلي هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان به د خپل مکرونو په بدله کې د الله سره ذلت او سخت عذاب وویني پس دا حقیقت دی چې الله چاته هدایت کولو اراده کوي نو داغه سینا د اسلام لپاره پرانځي او د چا چې د گمراه کولو اراده کوي نو داغه سینا داسې لنډه تنگ کړي چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاري لکه چې اسمان ته خيږي دغه شان د حق نه د تیښتې او د نفرت کولو ناپاکي الله پاغوي خلکو باندې مقرروي چې هغه ایمان نه راوړي حالکه دا لار ستاسو د رب نیغه لار ده او د دې نخي د هغه خلکو لپاره واضح کړی شوی دی چې نصيحت قبلوي داوی د لپاره داوی د رب سره د سلامتیا کور دی او هغه داوی سرپرست دی د هغه صحیح عمل په وجه چې کم هغوی کوو په کوم ورځ چې الله دا ټول خلک راجمع کړي نو په هغه ورځ به الله پیریانو ته وایي چې اې د پیریانو ډلې تاسو خو په انسانانو باندې د گمراه کولو خواص وکړو په انسانانو کې چې څوک داوی دوستانو هغوی به وایي چې اے ربا په مونږ کې هر یو د بل نه خکار غستلې دي او مونږه اوس هغه وخت را رسیدلیو کم چې تا زموږ لپاره مقرر کړی دی الله به فرمایي ښه اوس اور تاسو د اوسېدو ځای دی باغی کې به تاسو همیشه اوسئ داغه نه بچکیږي صرف هغه خلک چې الله یې بچکول غواړي بشکا ستارب د حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوهه دی وګورئ مونږ به دغه شان په آخرت کې ظالمان خلک د یو بل ملګری کړو د هغوی د هغه عملونو په وجه چې هغوی به په دنیا کې د یو بل سره په شریکه کول په
په دې موقع به الله داوینا دا تپوس هم کړی چې اے د پیریانو او د انسانانو ډلې آیا تاسو ته هم تاسو نه هغه پیغمبران نو درغلي چې تاسو ته به زمون آیاتونه اورول او د دې ورځې د انجام نه به يرولې هغه به وایي او موږ د ځان خلاف په خپل گواہی کوو نن د دنیا ژوند د خلک په دوکه کې اچولې دي او په دغه وخت به هغه په خپل د خپل ځان خلاف گواہی وکړي چې هغه کافران وو دا گواہی به دا غوینه د دې لپاره واغستل شي چې دا ثابت شي چې ستارب په ظلم سره د کلو تبا کون کې نه وو هر کله چې داغه اوسیدونکو د حقیقت نه خبره وي د هر سړي درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستارب د خلکو د عملونو نه خبره نه دی ستارب بے نیاز دی او مهرباني داغه دستور دی کو هغه اوغاړي نو تاسو بل لري کړی او تاسو په زیبا نور هغه سوکراولي چې کوم داغه خوخوي لکه څنګه چې تاسو د نور خلکو د نسل نه راپورته کړی یې تاسو سره چې د کم سیز وعده کیږي هغه یقینا راتون کې دی او تاسو د الله د عاجز کولو طاقت نه لرئ اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوئ او زه هم په خپل ځای عمل کوم ډیر ضرب تاسو ته معلوم شي چې اخري انجام به د چا خوي بهرحال دا حقیقت دی چې ظالمان هیڅ خلاصې نشي مونږ دي خلکو د الله د پاره د هغه فصلونو او سارونه چې هم الله پیدا کړی دي یو حصہ مقرر کړی دا او په خپل ګمان سره وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده بیا کومه حصہ چې دا غوي د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسي حکم چې د الله د پاره ده نو هغه دا غوي شریکانو ته رسي څنګه خرابې فیصله کوي دا خلک دغه شان دا غوي شریکانو د ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خاصه ښکارا کړی دي د پاره د دې چې هغه په هلاکت کې مبتلا کړي او په هغه باندې خپل دین شکمن کړي کو الله غختله نو دوی بداسي نه کوله دوی پرېږدا چې د دروغ په الزامونو لګولو کې مشغول وي دوی وایي چې دا جناور او دا فصلونه محفوظ دي دا صرف هغه خلک وړي شي چې زمون خوخوي حالکه دا پابندي دوی د ځانه لګولې ده بیا سي جناور داسې دي چې پاغه باندې سورلی کول او بار وړل حرام کړی شوی دي او څه جناور داسې دي چې پاغه باندې د الله نوم نه اخلي او دا ټول هرڅه دوی په الله باندې د دروغ الزام لګولې دي ډیر ضربه الله دوی لا د دې دروغ بدله ورکړي او دوی وایي چې د دې سارو په خېټو کې سدي دا زمونږ د نارینو د لپاره مخصوص دي او زمونږ په خزو باندې حرام دي لیکن که هغه بچي چری مړوي نو بیا دوه د دې په خوراک کې شریک کېدي شي دا کوم خبرې چې دوی د ځانه جوړ کړي دي د دې بدله به دوی له الله ضرور ورکوي یقینا چې هغه د حکمت خاوند دی او د ټولو خبرونو خبر دی یقینا چې هغه خلک په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل او کم رزق چې ورلا الله ورکړي وو نو په الله دروغ ور اوتړل او هغه په ځان باندې حرام کړو یقینا چې دغه خلک بیلاری شو او هغه هرگز نه غلار مندون کې نه وو هغه هم الله دی چې په بل سیس د پاسه غوړېدلې قسمه قسم باغونه او په خپل تنو ولاړ باغونه او د کجورو باغونه پیدا کړل او داسې فصلونه راوخې جوړ چې داغه نه قسمه قسم مختلف فراقونه حاصلېږي د خونانو او د انارو ونی پیدا کړي چې میوه په شکل کې یو شان دي او په خوند کې مختلف وي خورای د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسی او د الله حق تری ور کړی هر کله چې د دې فصل اورې بای او د حد نه ما وړي ځکه چې الله د حد نه اوریدونکو خلک نه خوخوي بیا هغه هم الله دی چې په سارو کې هغه جناور پیدا کړی دي چې داغه نه د سورلې او د بار وړلو کار اغستل کیږي او هغه جناور هم چې د خوراک او د فرش یعنی د غړېدلو په کار راځي خورای د هغه سيزونو نه کم چې تاسو له الله درکړی دي او په شیطان پسې مزه ځکه چې هغه تاسو ښکارا دشمن دی دا اته نرخزي دي دوه د ګډو د قسم نه او دوه د چيلو د قسم نه اے نبی صلی الله علیه وسلم د دوی نه تاسو کړه چې الله د دې نران حرام کړی دي او کو خزي یا هغه بچي چې د ګډو او د چيلو په خېټو کې وي ټیک ټیک د علم سره ما ته خبر راکړی که تاسو رښتینی یې او دغه شان دوه د اوخانو د قسم نه دي او دوه د غواګانو د قسم نه تاسو وکړه چې د دې نران الله حرام کړی دي او کو خزي یا هغه بچي چې د اوخو او د غواګانو په خېټو کې وي آیا تاسو په هغه وخت کې حاضر وای کله چې الله د دې د حرامېدو حکم تاسو ته کولو نو بیا د هغه سړي نه بل زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي چې د علم نه بغیر د خلکو غلطه راهنمایي وکړي یقینا الله داسې ظالمانو ته صحیح لار نه خي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا
چې کوم وਹੀ ما تراغلی دا پاغي کې خزو هیڅ څه داسې نوینم چې هغه په یو خورم کې باندې حرام وي ما سوا د دینه چې هغه مردار وي یا بیاول شوی وینوي یا د خنزیر غوخوي ځکه چې هغه پلیت ده یا فسق وي چې د الله د نوم نه بغیر د بلچا په نوم باندې ذبح کړي شوی وي بیا چې څوک د مجبورۍ په حالت کې د دې سيزونو نه سو اخري خو حالا چې د نافرمانی اراده نه وي او د ضرورت نه زیاتې نه کوي نو یقینا چې تاسو رب معاف کونکي او رحم کونکي دی او کوم خلکو چې يهوديت اختیار کړو په هغه باندې مونږه نکونو والا زناور ټول حرام کړی وو او دغوا او د چيلې وازګه پر هم مونږه حرام کړی و بغیر د هغه وازګنا چې داغوی د شاګانو یا داغوی د کلمو سره خطرې وي یا د هډوکو سره پیوست پاتې شي دا مونږه هویلا داغوی د سرکشي سزا ورکړی و او دا چې مونږه وایو دا بالکل رښتیا وایو اوس کچري دوی دا دروغ وګڼي نو تو ورته وایا چې تاسو رب د فراخ رحمت خاوند دی او د مجرمانو نه دغه عذاب څوک نشي واپس کولای دا مشرکان با ستاسو د خبرو په جواب کې ضرور وایي چې کو الله غختله نو نه به مونږ شرک کړي وو او نه به زمونږ پلار نکونو او نه به مو سسیز حرام کړي وي هم په دغه خبرو باندې د دوی نه مخکې خلکو حق دروغ غنلې وو تر دې پوري چې اخر زمونږ د عذاب خوندي وسکو دوی ته وایا آیا تاسو سره څه علم شته چې هغه مونږ ته پېښ کړئ تاسو خو بس صرف ګمان پسې ځای او قیاسونه لګوي بیا ورته وایا تاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت ته رسیدونکو دلیل خو د الله سره دی بهشکه کو الله غفتله نو تاسو ټول تبای هدایت کړي وي دوی ته وایا چیرې ولای خپل هغه گواهان چې د دې خبرې گواهی وکړي چې خاص هم الله دا سيزونه حرام کړی دي بیا کو چری هغوی گواهی وکړي نو ته دا هغوی سره گواهی مکوا او هرگز دا خلکو په خواهشاتو پسې مزه کم خلکو چې زمون آیاتونه درو غنل دي او د آخرت نه منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا راشي چې تاسو ته واوروم چې تاسو رب پتا سو باندې کمی پابندیانی لګولې دي دا چې داغ سره هیڅوک مشرک کوي او د مور او پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یرینا موجنه مونږ تاسو له هم رزق درکو او هغه له به هم ورکو او د بهای کارون ته نږدې هم ورځي کو هغه ښکاروي او کو پټ او کم روچی الله محترم کړی دی هغه موجنه مگر په حق سره دا خبرې دي چې د دې هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې د عقل نه کار واخلئ او دا چې د یتیم مال ته منځ دی کېږي مگر په هغه طریقې سره چې هغه ډېر خوي تر دې چې هغه د پوهې عمر ته ورسي او په ناب ټول کې پوره انصاف کوي مونږ په هر چا باندې د ذمہواری هغمرا بارګدو سمره چې داغه پوس کوي او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي اگر کو معاملہ د رشتہ دارانو سره ولي نوي او د الله وعده پوره کړی د دې خبرو هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې تاسو نصيحت قبول کړئ دارنګي داغه هدایت داده چې دا زما نه غلاره ده نو تاسو هم په دې باندې ځئ او په نورو لارو باندې مزه ځکه چې نوري لاري با تاسو د الله د لارې نه واړوي او تاسو به خوارو وارو کړی دا د هغه هدایت چې تاسو رب تاسو ته کړی دی شاید چې تاسو د غلط لارو نه بچ شئ بیا موږ موسی عليه السلام ته کتاب ورکړی وو چې د نعمت تکمیل وو په هغه انسان باندې چې نه غلاري اختیار کړی و او د هر ضروری سیس تفصیل وو او سراسر هدایت او رحمت وو او د دې لپاره بنی اسرائیل ته ورکړی شوی وو چې شاید دا خلک د خپل رب په ملاقات باندې ایمان راوړي او دغه شان دا کتاب موږ نازل کړی دی چې یو برکتناک کتاب دی نو تاسو په دې پسې روان شئ او د تقوا لار اختیار کړئ لری نه دا چې په تاسو باندې رحم وکړي شي بهشکه اوس تاسو داسې نشئ ویلې چې کتاب خو زمونږ نړمبو دوه ډلو لور کړی شوی وو او موږ هیڅ خبر نه وو چې هغه په کې سل وستل او اوس تاسو دا بهانه هم نشئ کولای چې کچري په موږ باندې کتاب نازل کړی شوی وي نو موږ به داغوی نه زیات په صحیح لار ثابت شوی وي تاسو د رب د طرف نه یو روخانه دلیل او هدایت او رحمت راغله دی اوس به د هغه چانه زیات ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ تی واړي کم خلک چې زموږ د آیاتونو نه مخ اړوي هغه لبا د دې مخ اړولو په بدله کې مونږ بدترینه سزا ورکوو آیا اوس دا خلک د دې خبرې انتظار کوي چې فرښتې ورته مخې ته ودرېږي یا ستاسو رب ورله خپل راشي یا ورته ستاسو رب ځینی سرګند نخښ کار کړی شي په کوم ورځ چې ستاسو رب ځینی خاص نخښ کار شي بیا به داسې سړی ته داغو ایمان هیڅ فائدہ نه ورکوي
چې هغه مخکې ایمان نوی راوړي او یا چې چا په خپل ایمان کې څه نیکی نوی کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوئ، مونږ به هم انتظار کوو. کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړو او ډلې ډلې شو، یقینا چې داوی سره ستا هیڅ واسطه نشته. داوی معاملہ الله ته حواله ده. هم هغه به ورته خبر ورکړي چې هغه څه کړی دي. څوک چې د نیکۍ سره الله ته حاضر شي نو داغه د پاره لس چنده اجر دی، او څوک چې د بدای سره حاضر شي نو هغه تبا هم هغه بدل ورکړي کې دي شي څومره چې هغه ګناه کړی وي، او په هیڅ باندې با ظلم نکېږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا زما رب ماته د یقین سره نیغه لار خودلی دا، بالکل صحیح دین چې هیڅ کوواله پکې نشته. د ابراهیم علی السلام طریقه چې په حق روان وو او د مشرکانو نه وو. وایا زما منځ، زما د عبادت طریقې، زما ژوند او زما مرګ ټول هرڅه د الله رب العالمین د پاره دي چې داغو هیڅوک شریک نشته. ما ته د دې حکم راکړی شوی دی او د ټولو نه اول حکم منونکې زیم. وایا چې آیا زه د الله نه بغیر بل رب وګورم، حالکه هغه د هر څه رب دی. هر څوک چې څه کوي داغه ذمہوار هغه پخپل دی. هیڅ یو بار اوچتون کې د بل چا بار نه اوچتوي. بیا تاسو د ټولو واپس تل خپل رب ته دی. په هغه وخت به هغه تاسو د اختلافاتو حقیقت تاسو ته ښکارا کړي. الله هغه ذات دی چې تاسو یې د ځمکې خلیفګان جوړ کړئ او پتا سو کې زینو خلکو ته د زینو په مقابله کې زیاتې اوچتي درجه ورکړي. د فاره د دې چې هغه تاسو له صدر کړی دي چې په هغه کې تاسو ازمیخت وکړي. بشکا چې ستاسو رب په سزا ورکولو کې هم ډیر تیز دی او ډیر معاف کونکي او رحم کونکي هم